چې زموږ سره ولاړ دی د هغې سره هم خبرې اترې کوو چې یاره د نن سبا د حکومت نه څومره مطمئن دی په دغه حواله سوال غواړي. السلام علیکم. السلام. نو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو شکریه ادا کوم ځکه تاسو دا حالات د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي که نه، خو دا خبره ده چې بهی که موږ دا سوچ وکړو نو دا زمونږ خپل عملونه دي. زه به دا خبره وکړم په چا ګوته ځکه نه ږدو چې هغه زموږ مشران دا خبره کوي چې ته به داسې نه چې एकदम چې زمانه خرابه ده ته به وایې چې زمانه خرابه ده په ځان به ګوته ږدې. که موږ صحیح شو دا ټول حالات به صحیح شي او حالات الله پاک راولي، سمول هم الله پاک کوي او که د دې قوم نه خفه شي الله پاک نو بیا هم داسې مسلط کړي چې هغه بیا نه د مشرانو ادب کوي نه په کشرانو خیال ساتي ترحم پکې نه وي. نو دا خو زمونږ د خپل الله سره عمل د لاسه ده. موږ په چا ګوته نه شو. عمران خان ته د الله پاک هدایت نصیب کړي، د نور د خدای هدایت نصیب کړي او الله دې زمونږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کړي. ځکه چې که موږ 15 وخته منځګزار جوړ شو لکه موږ وګورو بازارونه ډک دي او چې د جومات ته ځي نو تاڼي ته په ګړندې ځي او جومات ته چې ځي نو ته باید د خپې په پنډه ځي ویشتې شوي دي راښکلی کېږي او مسجد ته نه ځي. نو دا زموږ د عملونو دغه د نور څه خبره پکې نشته. او نو دې خلکو ته خو دا پیغام ورکوم چې 15 وخته منځګزار جوړ شي او توبه دې وباسي. دا زموږ په عملونو باندې دا مشران چې راځي که نه نو ما دا د مشرانو یو عالم نه اورېدلی چې یاره پیغمبر علیه السلام د موسی علیه السلام د پوسټ وکړه چې دا ببره خیږي داسې دي او چې په کته راکوزېږي داسې دي. ما په دې خبر که نو هغه ورته چې ببره خیږي دا ستا د امت عملونه دي، الله پاسه چې راکوزېږي دا الله پاک په دې فیصلې رالیږي. نو که زموږ عمل به راښه وښود جو فیصله پرې ښه رالیږي او که بره سیون وزرور بیا زمونږ خپې ښویېدل دي نو په چا باندې واټه نه شو لګولی. الله پاک دې هغه ته هدایت نصیب کړي او حالات الله پاک سموي. نه عمران خان سمولی شي او نه نواز شریف سمولی شي او نه دا بل څوک په ایمان که یو قسم صحیح کړي بغیر د الله پاک نه چې الله وغواړي نو دا حالات سمولی شي. ګرانی ارزانی د الله پاک رولی چې الله کې نشته جي ګوره. السلام السلام السلام.